او بل مختصر واقعه درته په مختصر انداز کې بیانومه. ابو رافع یهودي د خیبر کې اوسېږي، خیبر نه لږ دې خوا ځای دی، په هغې کې اوسېږي. دا هم ډېر د نبي علیه السلام دشمن او د اسلام او د دین اسلام او د الله د رسول دشمنو. هغه نبی علیه السلام د هغه متعلق دا کعب ابن اشرف چې مړ کړی و دا د اوس قبیلې خلک نو د خزرج بله قبیله وه، هغې وی چې اوس قبیلې خو ډېر لوی کارنامه وکړه، خو د دینه به غټه کارنامه وکړه. نبي علیه السلام چې کله دا خبره وکړه چې ابو رافع مردارول غواړي، نو د خزرج قبیلې کسان پاڅېدل، عبدالله ابن عتیق او نور ملګري ورسره دي، وی موږ له اجازت راکړي. لاړل ورسېدل، خیبر لرې دی، 180 کیلومیټر فاصله ده د مدینې منورې نه. هلته چې ورسېدل نو دی د خپلو نورو ملګرو ته وایي تاسو دلته کښېنئ یو پټ ځای کې، او زه ورځم د ده دې قلا ته د ورننوتو څه تدبیر کوم، څه چل ول جوړوم چې دې قلا ته دننه ورشم. نو دا د ماښام ټیم دی، دې بار ځای کې داسې په قلا نه بار پټي کې کېناسته، داسې اندازه باندې کېناسته که سړی چې اودس ماتوي، میتیازو ته ناست دي. نو کوم سړی چې څوکیدار دی، ګیټ کیپر دی، او ته وایي یالکه که دننه راځې خو زر راځه، زه دروازه بندوم، که نه د بار سړی نو بیا چې زه دروازه بنده کړم، دا ډوکه ګوګونه که څادرې په ځان راچولې او دننه لاړ، کلا ته دننه لاړ. دې قربانۍ ته ګوره، دې قربانۍ ته ګوره چې دا څومره قرباني دی ورکوي. لاړ د سارو سره غلی غوندې، کوم ځای کې څاروي ولاړ د هغې سره غلی غوندې په یو ځای کې پټ شو، او خلک بره بالخانې ته وختو. دویم چت باندې ابو رافع د ګپ شپ دپاره د قصه ګویۍ دپاره خلک به راغونډول، هغې پوړۍ به راختلي دي. دې څوکیدار دروازه بنده کړه، او بیا چې کوم دی هغه چابیانې یو ځای ته ځوړندې کړې، که میخ ټکوالي مثال په طور دیوال کې هغې ته ځوړندې. قصه ګویي وشوه په دې قلا کې به دننه ډېر خلک وو، پخوا دا طریقه وه. عربو کې چې کوم کلي مونږ پخواني لیدلي دي، نو هغه داسې دي چې په یو قلا به پوره 15-20 کورونه یا د دې نه هم ډېر، نو چې کله هغه د دوی هغه ګپ شپ ختم شو، نو هر سړی خپل کور ته لاړ. نو او ما چې اندازه ولګوله دوی هم سملاستل، وی بس هغه چابیانې مې راواغستې، اول خو مې ځان ته غټه دروازه کولاو کړه، هسې مې د بار نه د دننه طرف نه بنده کړه. وی بیا چې به تلمه یو دروازه هغه مې کولاووله په چابۍ، خو په ځان پسې به مې بندوله چې د وروستو نه راپسې څوک رانشي. ورسېدم، د ابو رافع اوس تیاره ده، ډیوې وجلې ده، چېرې دې معلوم کړمه چې دا بدبخته په کوم ځای کې دی، چاته زنانه مړه نه کړمه، چاته ماشوم مړ نه کړمه. نو وی ما آواز وکړو یا ابا رافع، وی دا آواز راک چې لبیک، ولې څه چل دی؟ بس وی د دې سره ما هغه اندازه ولګو چې دی په دقه ځای کې دی، بس په توره مې پې ګزار وکړو، ګزار خطا لاړ. چې ګزار خطا لاړ، وی ما ده چغه کړه چې هلکه په ما چا ګزار وکړو، وی ما ورته اواز بدل
چې لکه څه چلو شو وی دی لږ داسې رانیغ شو وی چې دغسې چا روان ګزار وکړو بس وی ما ورته ځان توله کړو په دې سینه مې ووم او بیا مې چې کوم دی نو په دې سینه کې وله دا توره ورکړه پورې راپورې مې ترې وختله ښه مې یقین پرې راغی چې مردار مې کړ بس دی خو کش کړپ نه ووتو ما په ښکته را منډې کړې راکوزېږم سپینه سپوږمۍ ده آخري پوړۍ ته لا نیم راځي ما یې کې دا آخري پوړۍ ده 2-3 پوړۍ بره پاتې ما چې دا نو چې خپه مې ځمکې ته چې دراز را پرېوتم دغه ځای کې مې خپه غوټه ماته شوه پنډۍ کې مې خپه غوټه ماته شوه وی زر مې پټکې د سر نه راکوز که خپه خو مې په کلکه وتړله او را منډې مې کې ملګري خو مې چې کوم ځای کې ناست وو هلته ناست وو هغوی ته مې وی چې تاسو شابه ځئ په منډه باندې رسول الله مبارک ته زیری ورسوئ چې سړی مې مردار کړی خو زه لږې سارېږم پته نه لګي کاسې نه چې حرامي ژوندی پاتې شوی چې اعلان وشي سار چې به چرګو بانګونه وکړو وی د قلا د بره دیوال نه اعلان وشو چې قتلا ابا رافع الانباري تیره شپه بیګا شپه ابو رافع چا مردار کړی دی بس وی زه پوه شم چې ځکه خیري کار خو مې وکړو او را منډې مې کړې په ګوډه خپه په ماته خپه ګوډه نه په ماته خپه باندې خپلو ملګرو ته مې ځان دې قربانۍ ته ګوره د دې قتل کولو ته ګوره بیا د خپې ماتېدلو ته ګوره بیا د خپې ماتېدلو سره دومره اوږد مزل وی ملګرو ته مې ځان ورسوی ما ورته وی چې هلکه مبارک شي سړی مې درله یخ کړی دی خو دا چې چا به ځو منډې وی نبي علیه السلام ته ورسېږو سهار مانځه ټایم دی نبي علیه السلام ته مې قیصه چې وکړه ما ته یې خپه اوږده کړه وی ما خپه اوږده کړه رسول الله مبارک پې لاس راغ داسې شوه لکه جاړ دا ماته نه دا د نبي علیه السلام معجزه او بیا دغه خپله د مرګه پورې زما په دې خپه چاته درد نه چې خاره هم پیره ولې د رسول الله مبارک لاس پې لګېدلی معمولي خبره خو نه وه د چا لاس پې لګېدلی نسبت راغلی و هغه نسبت په وجه